الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا ته راغی نو یو رحمت هم د هغه سره را روان شو، را نازل شو. بل زمونږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اخلاق دومره برابر چې د هغې نه غیر مذهب هم متاثره شوي. او الله رب العزت چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا ته راولېږو نو د خپل دین محنت دپاره یې راولېږو او هغه د دې کلمې د خپرونکي دپاره یې راولېږو. او چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لږ وخت کې د ټولو پیغمبرانو د عمرونو نه د هغه عمر کم و، یا 2 شپېته یا شپېته 15 شپېته وغیره داسې ویل کېږي که نه. په دغه لږ عمر کې هغه څومره محنت کړی او څومره دین خور کړی و، لکه د هغې یو مثال طور دی. او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا د رخصتېدو نه پس دا ټول محنت خواري چې دا الله رب العزت مونږ مسلمانانو ته پرېښې ده. په هر مسلمان باندې دا فرض دی چې دی به دا کلمه خورئ، دا دین چې دی د دې دعوت په دې چلوي. نو مونږ ټول د الله رب العزت ډېر رحم د دې وکړي چې مونږ دغه خپل کار ته واپس متوجه شو. دغه مونږ یې الله رب العزت دې له نه یو رالېږلی چې مونږ په دنیا کې یا نشه وکړو یا بل څه وغیره وکړو یا بل څه نه، مونږ بلکې الله پاک د خپل دین محنت دپاره رالېږلي او د خپل د عبادت دپاره رالېږلي چې ته به زما عبادت کوې. لکه دنیا ته چې کله انسان الله رب العزت رالېږو نو په دې کې د فرشتو سره هم مشوره کړې وه، او هغه ټایم کې فرشتو ورته دا خبره کړې وه چې دی به په دنیا کې شر فساد خورئ، دی به په دنیا کې دا کوي دا کوي وغیره. نو لکه الله رب العزت د یو امتحان دپاره انسان دنیا ته راولېږو، نو مونږ تاسو ټول دا پکار دی چې مونږ هغې کې کامیاب شو. کامیابي په دې کې نه ده چې مونږ په دنیا کې یا نشه وکړو یا بل څه وکړو یا بل څه وکړو، نه، کامیابي زموږ په دې کې ده چې مونږ د الله رب العزت په حکمونو باندې او د حضور صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو باندې خپله زندګي تېره کړو. نو زما عزتمندو دغه یو څو خبرې زما وې، نو په هغې باندې به عمل زه هم کوم په تاسو ټول کوم چې زما عزتمندو ملګرو، مشرانو، کشرانو، زه د دې درګې اوسېدونکی یم. مرزیب زما نامه ده او ما به نشه کوله، د چرسو نشه به مې کوله. هغې ما کې چې کوم دی ذهني بیماري لګولی ده. زه چې سګرټ وڅښم او چرس کوم د هغې سره زما ذهن بیا ګډوډي، جګړې پیلې کوم، غوسه راځي. دا ولې په کم عمره کې موږ نشې شروع کړي، موږ تعلیم ته توجه نه ورکوو، د مور او پلار قدر نه کوو، وروڼو خویندو سره په صحیح سلوک سره نه چلېږو. بس دغه نشه ده او زه یم، نشه ده او زه یم، ځان د زندګي ده. نو دا موږ تباهۍ طرف ته بوځي. زما دا درېیم علاج دی، 2 علاجونه مې مخکې کړي، دا مې درېیم علاج دی. خو الحمدلله په دې هسپتال کې چې کوم دی موږ ته هر یو څیز الحمدلله میلامیږي، سهولیات پکې برابر دي، کټ بستره پکې شته، ډوز موږ ته ښه مزېدار میلامیږي، ښه ښکلې ګولۍ میلامیږي، میډیسن ښه برابر دی. زما دلته دا 2مه میاشت روانه ده او الحمدلله زه چې ځان ته ګورم نو صحتمند هم یم او مازغه مې برابر دي او له ملګرو سره یار دوست سره د ټولو سره ګپ شپ او ښه په صحیح طریقه لګوم. زما عزتمندو نشه چې کوم دی دا سړی تباهۍ طرف ته بوځي. د حجرې جومات نه، د کور نه، د خاندان نه، د کور نه دا سړی ګډوډ کوي. وروڼه خویندې به درته سپک ګوري، په خاندان کې به خلکو ته سپکې وي، بهی دا سړی راغلی دی، خیال پرې کوي څه پټ نه کړي، څه نور څه حرکتونه کړي. دا ولې دا د نشې ده وایي او نشه حرامه ده. په قرآن کې الله فرمایلي چې هر نشهور شی چې کوم دی دا حرام دی، او چې حرام دی په خېټه کې ستا نه لمونځ اودس کېږي، نه د نور صدقه خیرات کېږي. نو د دې لپاره کوشش به دا کوو چې مونږ خپل کور والا چې کوم دی دلته کې داخل کړي یو، په مونږ باندې دونه چې کوم دی پیسې داخلې کړي دي. زمونږ دا ډاکټر صاحب زمونږ خیال ساتي، الحمدلله زمونږ سره یې یو ځای ناسته پاسته کوي، که نه زمونږ څه حیثیت دی، مونږ مریضان یو، دا ډاکټر دی الله پاک له یو مرتبه ورکړې ده. خو نه د بدین الله پاک ډېر عزت وکړي چې زمونږ سره کیني پاسي، زمونږ سره کانه پینه یو ځای کوي، ګپ شپ لګوي. زمونږ دا زمونږ د دغه لپاره مونږ ته دروند ګوري، که نه سپک راته نه ګوري. نو موږ نه پکار دی چې باقي د نشو د ماشو نه بایکاټ وکړو. وایي دا مونږ د خاندان نه د دې نه چې کوم دی بلکې بېزتي ده زمونږ. خیال دی
زمونږ سره مونږ چې هلته هسپتال ته رالو هر سړي ته خپل وزن او خپل دغه معلوم و که نه خپل شکل څه و سمې بلاګانې وو چې دلته کې دوی مونږ ته دوایانې راکړې دلته کې مونږ ته په ټیم الحمدلله خوراک میلاویږي هر یو څیز برابر دی څوک چې کوم دي په ټینشن کې نشته دی او که چاته د څه څیز ضرورت وي ښه ټیم په ټیم ورته میلاویږي نو زمونږ ډاکټر صاحب چې کوم دی ظهور صاحب الله دې د دوی ډېر عزت وکړي الله دې له نور هم د دې نه دې الله پاک نور هم مخکې کړي دا هسپتال دې الله پاک چې کوم دی نور هم مخکې کړي او زمونږ دا دې کامیاب کړي الله پاک او زمونږ دا کوشش دی او دا اواز دی چې وایي بچا کې هم څه قسمه د نشې اثرات دي ذهني بیماري نور څه ټینشن یې ورته کور کې جګړې بینې کوي وایي په وخت کې راشي خپل علاج دې وکړي دا درګې په اټک دی او دا د منشیات هسپتال دی سیو لایف فاونډیشن او یو ډاکټر ظهور صاحب چې کوم دی د دې ځای انچارج دی سلم میلاویږي هر یو څیز میلاویږي ټیم په ټیم نو کوشش به دا کوو چې دوی څنګه زمونږ خیال ساتي زمونږ کور والا څنګه زمونږ خیال ساتي چې مونږ هم د دوی عزت او د دوی خیال وساتو چې د دوی دا دونه منډه ترړه د دوی دا کړه وړه چې دا بې ځایه لاړه نه شي که نه نو زما خو انشاءالله دا اراده ده چې د دې ځای نه بعد لاړم انشاءالله خپله مزدوري به کوم خپلو بچو سره به خپل وخت تېروم مونځ اودس به کوم خو کوشش به کېږي پیسې ویسې را سره کېږي ضروري نه ده خو لکه لازم ده چې سړی په تبلیغ کې لاړ شي په جومات کې د خپل استاد سره لمانځه نه بعد یو شل دېرش منټه کښېني چې د څه مسله چې تا ته راځي د چا نه تپوس مه کوه د استاد یې نه بس پټ تپوس کوه وایي دا مسله د استاد یې څه وکړم دا استادان دا ملیان دا زمونږ دپاره چې کوم دي دې جوماتونو کې ناست دي نو صحیح ده ملګرو پیغمبر علیه السلام په باره کې نعت دی یو د هغې یو دوه شعر به زه تاسو ته ووایم د هغه په محبت کې د هغه په مینه کې صحیح ده جي او یو نن ورځ چې کوم ده د پیغمبر علیه السلام د پیدایش ورځ ده ډېر خلک یې مناوي نو مونږ هم د هغه په باره کې بل چې کوم دي زمونږ او ستاسو اخلاق چې کوم دي چې دا د پیغمبر علیه السلام په شانتې جوړ شي ګوره وایي په جنت کې به اخلاق د پیغمبر علیه السلام وي ولې ډېر کفارو د هغه په اخلاقو باندې ایمان راوړی د عمر صاحب په توره باندې څه مسلمانان شوي سره پیغمبر علیه السلام په اخلاقو باندې یو بوډۍ زنانه وه پنډه یې پورته وړو په لاره روانه او پیغمبر علیه السلام چې واخېستو زه به یې راسره ویسم په لاره ورسره روانه وه هغه بوډۍ ورته وایي زما سره خو نور څه نشته چې تا له درکړم څه بدله خو دا درته وایم چې دلته یو ځوان راګډ شوی دی او خلک خپل دین ته اړي خیال کوه چې ته کتاب وانهړي ښه ښکلی ښایسته ځوان دی چې کله ورسره کور ته ورسېدو پیغمبر علیه السلام ورته وایي بیا به خو زه یم وایي ښه وایي خلک خو ستا په باره کې ډېر دا کافران خو ډېر ردې بدې وایي وایي ته خو ښه صحیح او ښه اخلاقي سړی وایي ما ته کلمه ووایه چې زه هم ستا دین ته در ووړم یو بله بوډۍ زنانه وه چې پیغمبر علیه السلام به جومات ته تلو هغې به ښځه جمع کوله په زمونږ په پیغمبر علیه السلام باندې یې رابطوله یو ورځ به دغه شانتې هغه جومات ته لاړو راغی او ښځه ته پرې راوانه ورکولی شوه هغه پاچم کې د چا نه تپوس وکړو د دې کور کې یو زنانه ده وایي هغه مې ونه لیده دویمه ورځ ده یوه دی چا ورته یو بیماره ده پیغمبر علیه السلام د هغې پوښتنې ده تپوس ده بیمار تورسی دی ورغی هغه زنانه چې پیغمبر علیه السلام ته وکتل وایي لکه دا زه رسره څه کړم او دا دې ما سره څه کړي نو هغې ته احساس وشو چې داسې اخلاق دا مونږ سره څه کوو هغې ورته هم وایي ما ته کلمه ووایه زه ستا دین ته درنوړم نو ګوره په دنیا کې اخلاق ښایسته دي خیال دی چې ستا اخلاق ښایسته و ستا به هر څه برابر وي ټول معاملات به یې برابر وي په کور کې به دې عزت وي په بار به دې عزت وي خو اخلاق ته ګنده و خو ستا سره هر څه وي خو څوک په دې ګوره خیال نه ساتي هغه ټایم مخامخ وي د مخامخ سترګو یاري ده هغه به سره مخامخ برابر وي او ښه به دې خیال ساتي عزت او هغه به دې کوي خو چې کله ته پیشي شا شولې بیا به درپسې خبرې کوي لرې که لاسه سپی دی مړه په خوله پسې سپی تړلی زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام زمونږ او ستاسو لپاره دنیا ته یو نمونه راغلی ده الله جل شانه مونږ او تاسو ټول د پیغمبر علیه السلام په وسیله باندې پیدا کړي د هغه لپاره الله پاک وایي خو پیغمبر علیه السلام مې نه پیدا کړی ما ته د دنیا ساجد هم نشته دی دا ما پیدا کړی د هغه لپاره ده او الله پاک مونږ او تاسو اشرف المخلوقات پیدا کړي یو مونږ او تاسو د کائناتو د دې دنیا شهزادګان یو ګوره یو ښایسته ماحول جوړ کړه یو ښایسته بنګله جوړه کړه چمنونه ګلونه ګلشن ګلزار خو چې انسان پکې نه وي نو ګوره هغه ویران غونډه کړي او چې معمولي غونډه کې زګي خو چې انسان پکې هغه ښایسته ښکاري دا ولې مونږ او تاسو ښه ښکلي یو ښه ښایسته یو په ځان باندې وچ په ناخرې بخرې کول هم نه دي پکار الله جل شانه ښه ښایسته پیدا کړي یو که نه کم سړی په شیشه کې چېر سړی ځان ته وګوري ښه ښکلي ورته ځان ښکاري خو اوس چې به هغه په دې نشو تماشو په ګډو وړو کارونو باندې بس ځان خراب کړو که نه صحیح ده آینده دپاره به داسې کار نه کوو چې دې ته نه وځو خپل لمونځ اودس به کوو د خپلو وروڼو خویندو جنګ جګړې څه چې شوي هغه په بلا ووله غلطي په مونږ کې ده کمې په مونږ کې دی
مور او پلار هم ښه صحیح دي، رونه خویندې هم ښه صحیح دي، بچي ښځه هم ښه صحیح دي، خو مونږ نشې تماشې کوو، کور ته راشو مازغه مې کار نه کوي، چای راواله ډوډۍ راواله، بس ډېرې خبرې مه کوه. هلکه ولې مه کوه؟ ته ټوله ورځ به د ملګرو سره ګپې شپې لګې، په میخانه کې ناستې ګپې شپې لګې ټوله شپه ورځه، چې کور ته راشې ښځې له ټایم نه ورکې، بچو له ټایم نه ورکې، بچي نه د سکول شو نه د مدرسې شو، رونو او خویندو خبرې در باندې بدې لګي، د مور او پلار در باندې بدې لګي. دا ولې؟ په نشې د وړوکوالي نه په نشو راعادت شو، مازغن د نشو سره عادت شوي دي، سمه خبره را باندې بده لګي. نو زما په توبه ده انشاءالله آینده لپاره به نشې تماشې نه کوم، او چې وس مې کېږي د ظهور صاحب خواله به راځم سلام به یې کوم، او بار چې لاړ شو د دې ځایي نه منې چې د چا په خاندان کې د چا په چم ګاونډ کې یو سړی دغه شان ګډ وړي، بس مشر ته ونه ووایه بړی وایي دا سړی چې کوم دی د رګۍ پاټک کې هسپتال بوله او شي منشیات هسپتال دی، او شکر دی ښه د عزت ژوند پکې خلک تېروي او ښه ښکلی علاج یې کېږي. وایي لاړ شي بس کوڅه د سړی و چې صحیح ده، خو نو په رعایت باندې به دله کار کوي. دې ته نه دی ناست چې تا وچیښي او ستا نه بس زما او ستا مال ته نه دی ناست، صحیح ده؟ دا زما او ستا خدمت کوي، او په خدمت باندې الله میلاوېږي، په عبادت باندې جنت میلاوېږي. نو چې الله راته میلاو شو په ټول جنتونه ستا شو که نه؟ صحیح ده؟ آینده لپاره به دا توبه کوو چې نشې تماشې به نه کوو. تېر شو دي؟ الله مو عزت وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. که صورت د محمد نوې پیدا، که صورت د محمد نوې پیدا، پیدا کړې به خدای نوا دا دنیا، پیدا کړې به خدای نوا دا دنیا. که صورت د محمد نوې پیدا، که صورت د محمد نوې پیدا، ټول جهان د محمد په نوم پیدا شو، ټول جهان د محمد په نوم پیدا شو. محمد دې د دې ټول جهان آباد، محمد دې د دې ټول جهان آباد. پیدا کړې کو خدای نوې دا دنیا، که صورت د محمد نوې پیدا، که صورت د محمد نوې پیدا، پیدا کړې به خدای نوا دا دنیا، پیدا کړې به خدای نوا دا دنیا. څوک شته؟ دوستانو ارمانونه مې ډایري دي او زه د پیښور سټوډنټ یم، او زه چې هسپتال ته راتلم نو زما امید نه و چې به ټیک شم، او زه خپلو بچو مشرانو عزیزانو راوستم زموږ صاحب ته. لږ تنها رالم، راسره خپل کور والا راغلل، خو ما ډېرې غټې نشې کړي دي او ما ډېر خراب ژوند تېر کړی دی. نو چې دلته مونږ کومه مینه د ظهور صاحب راغلی، ډاکټر ظهور صاحب خدای دې د دې ال اولاد خوشحالوي، او مونږ یې څنګه راژوندي کړو واپس او دې معاشرې ته یو. نو انشاءالله بیا به چې زمونږ د بچو میلې نو مونږ به باقي د پاکه نشي هم نه لرو، که هغه نسواري، که هغه سګرټي، که هغه چرس وي، که هغه یو هسې یو ګولۍ وي، او چې مونږ هغه سرور راکوي نو مونږ به هغې نه ځان ساتو، ځکه چې هغه د انسانیت نه مونږ بار کوي، او مونږ بار لکه باقي روان وو، نو مونږ ژوند ته بیرته روان وو. الله پاک دې سیول لایف فاونډیشن والا ته ډېر ژوند ورکړي، او د دې چې څومره خدمت کوونکي دي ډاکټران دي، هغوی ته خدای ډېر عزت ورکړي. زمونږ چیرمین صاحب، حکیم صاحب دلته چې په پیله ورځ رالو، زه د دې د هسپتال پیله مریض یم، دلته ما سره دوی شولې، یو قسم وو، یو الله او زمونږ د ظهور صاحب، او دې چې زما کوم قسم خدمت کړی دی، ما پوډرز کړي دي، ما چرس کړي دي، ما شراب څښلي دي، ما یو نشه نه ده پرېږدي، خو الله پاک ته زه داسې یو خلاص کلم لکه چې د پیو نه سړی ګل وباسي، یا سړی د پیو نه چیو نه مچ وباسي، زه ته الله داسې خلاص کړم. دا د چا په همت باندې او د چا په خدمت باندې، دا زمونږ د یونو زمونږ د کشر ورور ډاکټر ظهور صاحب، الله دې او د ده د سټاف چې کوم کسان دي، زمونږ میډم ده، عمر زمونږ خورۍ ده، زمونږ بچی ده، زمونږ اولاد کې راځي، مونږ ډېر کمزور یو، مونږ به هر څنګه سوچ کوو، خو نه انشاءالله چې مونږ څنګه ایمان دی هغه شانې خبرې وکړو، ایماني خبره به ځکه تاسو ته کوم شي مشوره به وکړي، مسلمانۍ به وي، مونږ تاسو ته وایو چې تاسو راغلي خپلو مشرانو راوستي، خپله وخت یې کړي، دا زما دویمه میاشت ده، یا 5 ورځې دلته شته، یا ژوند شته او یا نشته، د دې علم الله سره دی. نو چې دا کوم ښایسته ژوند زما د 2 میاشتو کې تېر شو، په د عمر کې زما داسې ژوند نه و تېر شوی،
نشه وکړه او راشه کور ته جګړه وکړو بچو سره به یې نو هغې نه خدای خلاص شو الله راغلی ښکلی ژوند راکړو پنځه وخته مو ګزاره کوي انشاءالله تاسو به انشاءالله دغه شانتې کوئ او خپل ځان هم ساتئ او خپلو مشرانو هم منئ او ډاکټر صاحب ته ډېرې ډېرې دواګانې وکړئ او د دوا به وکړي ډاکټر صاحب دې وکړئ بس دعا وکړه جان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا لدول مسلمانان خواسته هماری یا خواسته هماری یا لدیس و طوری چیره مریضون بیاره دا وسیعت یابی یا لبیاد پر مناشو تماشو غلط امان نوره وسط یا لمگلون روکی یا لمگلون موری یا لدیس و طوری چیره کرسی و شمینا و شور نوش اما اذا كنت نونو مشرانو كشرانو مو ټول الله پاک مسلمانان پیدا کړي او بیا په موږ باندې الله دا دې رحم دې چې موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتیان دا د الله دې موږ باندې ډېر احسان دی او د مسلمان په موږ پیدا موږ په تور چې موږ د پیغمبر علیه السلام نه مخه الله د دنیا پیدا کړې د بابا آدم علیه السلام نه مخکې په هر شمانه دا کلمه لیکلې شوې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د والد صاحب نه مخکې زمونږ بابا آدم زمونږ والد صاحب راځي زمونږ ابا اجداد راځي د هغه نه مخکې زمونږ پیغمبر علیه السلام په الله باندې محبوب د هغه د محبوب د الله محبوب د هغه د مخه د لوی کائنات او دا مخلوقاتو دپاره دا میانو دا دیوان